مونږ ښځې ته دین ونه ښو، ښځې ته هم ښه خوی ونه ښو، اخلاق هم ورته ونه ښول. نو دا زمونږ غلطي ده، دا د شریعت غلطي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما دوزخ راته الله وښو او جنت یې راته وښو. نو په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. صحابه ته تپوس کړي د الله رسوله دا ولې؟ وی بکفرهن، وی دې کې ناشکري ډېره زیاته ده. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکري کوي. وی نه د خدای ناشکري نه کوي، یکفرن العشیر، د خاون ناشکري کوي. د خدای منځ خو کوي او روجې هم نیسي او ښځې نسبتا نیک عملونه هم کوي، د خاون ناشکري کوي. او بیا حضور پاک مثال ورکوي، 1400 کاله مخکنی مثال ورکوي، لو احسنت الی احداهن الدهر، که ته دې ښځې سره ټوله زمانه ښېګړې وکړې، ټوله زمانه جامې م وله راوړې، پیزار م راوړې، او کور دې م وله جوړ کړی دی، او ډوډۍ م وله راوړې، او د صحت د علاج خیال یې ساتئ، او خپل خپلوانو کره غم خادي د هغې انتظامات هم وله کوي، هغې له م وله جامې او جوړې راوړې، او کالیګان هم وله اخلي، او کوټه دې م ورته خشته مزېداره جوړه کړې ده، او فوم دې م ورته اچولی دی، ټوله زمانه ورسره ښېګړه کوي. ثم رأت منک شیئا، او د ګوتې د بند دومره غلطي در نه وویني. دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی یاره دونه ښېګړه کوي دا پوټې غلطي وشو څه چلو شو. دا وایي فیما رأیت منک خیرا قط، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې خر ورځ نه ده موندې. دا د 1400 کاله زړې خبرې کوي، اوس سال دی. داسې ده که نه ده؟ دا ناشکري پکې ډېره زیاته ده. ناشکری خطرناک شی دی. په شکر الله خوشحالیږي او په ناشکرۍ خفه کېږي. ښځو ته علم وښایئ، قرآن ورته وښایئ، اخلاق ورته وښایئ، عقیده ورته وښایئ. که د ښځو اخلاق او دین ټیک شو، معاشره ټیک ده. بچې لومبی خو د مور په غېږ کې سبق وایي، لومبی مدرسه د ماشوم د مور غېږه ده. نو که مور عقیده ښه ده، د بچي به ښکلی عقیده وي. که د مور اخلاق یې ښه دي، د بچي به خشته اخلاق وي. که مور د خدای نه یریږي او مونځ کوي، روجې نیسي، نو بچی به منزله پاسي او باچي ته به هم ښه اخلاق ښایي. او که مور مونځ نه کوي، بچي ته به څه مونځ وښایي؟ مور د خدای نه نه یریږي، بچي ته به د خدای یره څنګه وښایي؟ داسې ده که نه؟ مور بد اخلاقه ده، کنځل کوي، نو چې خوله کې کنځل دي، نو بچی به ته کلمه زده کوي. څه چې هغه کنځل کوي، بچی به هم ته کنځل زده کوي. او که دا مور کلمه وایي او دا ښکلې او پاکې خشته خبرې کوي، نو بچی به ته هغه خبرې زده کوي. لومبې بچی د چا نه خبرې زده کوي؟ د مور نه. خوی د چا زده کوي؟ د مور. پی د چا سکي؟ د مور. نو که مور یې پاکه ده، نو پی هم خشته او پاک دی. او که مور یې ګنده ده، نو پی هم نجس او ګنده دی. نو چې د جینکۍ پاکې شي، پی به یې پاکي. منځګزاره ده او دینداره ده. د بچی خولې ته به لومبي پاک پیځي، نو بچی اخلاق به هم ښي او دینداره به د خدای نه به یریږي. او که مور پودړه بد اخلاقه ده، بېلمازه ده او څښا ده، نو د هغې پیم ګنده دي، نو د بچی باطن ته لومبي ګنده پی لاړل، نو دا بچی به د کوم ځای نه ښه شي؟ نو زنانه پویول پکار دی، زنانه ته دین خول پکار دی. دا زموږ ذمه داري ده. کومه زنانه چې بېدینه لویه شو، تپوس پې خدای د مور او پلار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځو ته ښه ادب وښایئ او ښه اخلاق ورته وښایئ. یوه بیبي ده او د هغې یو بچی پیدا شو. خاوند ته وایي وی سړیه یو کار نه کو، وی دا بچی ما ته نه سپارې، ما ته یې نه پرېږدې چې زه یې لږ د شریعت او د اسلام او د دین مطابق لوی کم. ښځې څنګه یې درته پرېږدم؟ بس وی ته ترې لاس اخوا که زه پرې شو، زما دا بچی پرې شه. زه غواړم چې زما دا بچی داسې یو بچی ته جوړ شي چې هغه نه بهترین انسان په مخ د ځمکه بل نه. وروڼو ګوره دا یاد ساتئ چې چا کې دین څونه زیات هغه انسان دی، او چې دین دې ته لرې کړو دا که په نوم انسان دی نو حیوان دی. دا ښکاره خبره. قرآن شریف کې الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل.
دا بېدینه خلک د چارپایانو نه هم بتر دي. دا خشته ښکلې جامه خو درته دین خولی ده، او زنانو ته دا پرده خو دین خولی ده. چې چا کې دین نشته وګورئ نو هغې به پرتوګ پتلوني، د هغې د زنانو پتلونونه به وي، د هغې جون به لکه د حیواناتو غوندې وي، لکه څنګه چې حیواناتو کې پرده او ستر نشته هغې کې به هم پرده او ستر ني. د هغې خوراک به لکه د حیواناتو په شانتې وي، د هغې ګرځېدل به لکه د حیواناتو غوندې وي، او پرهیز به نه کوي د خپل او د پردي نه لکه څنګه چې حیوانات دي، دغسې به ژوند به تېروي. نو موږ ته که دا خشته او ښکلې د حیا او د پردې ژوند خولی دا راته شریعت خولی دی. نو چې په شریعت پوره یې د انسان، او که د شریعت نه بې خبره شو دا حیوان، د حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن شریف وایي وی دا بېدینه خلک وی دا د چارپایانو نه هم بتر دي. نو د هغې مور په زړه کې دا وه چې د دې بچي نه یو مضبوط او خشته ښکلې انسان جوړ کړم. پلار ورته ویې ډېره ښه ده، زه در ومې. نو دا مور چې لومبې بچی خبرې کوي خو د مور سره کوي، او لومبې چل د مور زده کوي. نو دې مور ورته دا ښولو چې بچې زمونږ خالق غوره الله دی، الله پیدا کړي، دا ښکلې عقیده ده، او زمونږ مالک الله دی، او زمونږ جون او زمونږ مرګ د الله په اختیار کې دی، او مونږ له عزت او ذلت الله را کوي. داسې درونو که نه مونږ بچي ته لومبې څه ښایو؟ کنځل ورته ښایو. نو کنځل چې زده کي او هغه کنځل وکړي نو مونږ ورته وخاندو. نو چې پلار یې راشي راشه که نه بچي خو دې خبرې زده کړې دي، نو هغه ماشوم وایي ستا هغه مور او ستا هغه پلار او ستا هغه داسې او بې غیرت او دوس او دلا. نو دا پلار مور پورې خاندي خوله وله ښکلې، یو مور مور پورې خاندي، او یو بل ته هم وایي راشه که زمونږ بچي له څنګه ښکلې کنځل ورځي. دا زمونږ معاشره ده. کلمه ورته وښایه، یو رکوټې صورت اخلاص قل هو الله احد ورته وښایه، او یو بل ته ووایه چې راشه زما بچي لا خبرې نشي کولی خو مونځ یې زده کړی دی، او قل هو الله احد یې زده کړی دی، او کلمې یې زده کړې ده. ته ګوره د دې بچي د ژوند برکت ته چې دله به خدای په دې ژوند کې څونه برکت کړي. نو دا مور دې بچي ته ښایي بچې زمونږ الله یو دی ګورې، او زمونږ د دې هر څه خالق او مالک د دې ټولو کائنات او د ځمکو دا الله دی. مونږ له ډوډۍ الله را کوي، مونږ له جامه الله را کوي، مونږ له عزت الله را کوي، او زمونږ ذلت ته الله په لاس کې دی. بچې ډوډۍ مونږ له الله را کوي او به مونږ له الله را کوي. دا زمونږ ښکلې عقیده ده. زمیندار وایي نه، وی دا ډوډۍ خو ما پیدا کړې ده، ما غنم وکرل. ای قمقله خطا شوې، دا ځمکه د دې کر دپاره چا دله پیدا کړې ده؟ الله. او دا چې کوم اوبو باندې دا غنم کرې ده اوبه دله چا پیدا کړي دی؟ الله. او په دا ځمکه کې د غنمو دا طاقت چا پیدا کړی؟ الله. او که ته خشته ځمکه اوم کرې او الله پې سیلاب راولي، زلزله راولي، بیا به څه کوې؟ او که باد و باران او ګلی پې راولي بیا به څه کوې؟ او دا په کومو لاسونو چې ته دا یوې کې، او دا په کومو خپو ورده پټي ته منډې وې، دا طاقتونه دله چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي. داسې ده که نه؟ دنیا د اسباب و زیر اسباب به استعماله، خو ګورې په دې اسبابو نتیجه الله مرتب کوي. نو دې خپل بچي له دا مور لګیا د عقیده جوړی. دې مور به سره خواري کوله، پاللی وله پوره یقین جوړاو. نو په کوټه کې دننه به ورته ډوډۍ ښودې وه چې ته ګوټ کې پټه، جامې به ورته پټې ښودې وې، او اوبه او میوې به م ورته چې ته پټې سنبال کړې وې. نو چې دی به څنګه د ماشوم اوږې شو، مور یې ډوډۍ وایي بچې بیا دې زما ډوډۍ غوښته. ډوډۍ خو الله ورکوي، الله ته لاس پورته که که نه، او الله نه وغواړه چې دله درکړي. دې ماشوم به لاس پورته کړي، یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړې، الله تږې ماله اوبه راکړې، الله جامې مې خیرې نه شوې خدایه ماله جامې راکړې. نو مور به ورته دار څه پټ په کوټه کې ایښودي، نو دې به لار کوټې ته به ننوت. نو یو ګوټ جامې به یې اړولې، بکسونه به یې اړقول، الماریانو پټه به ورته مور ډوډۍ خو به یې راواغېسته، اوبه به یې راواغېست، جامې به یې راواغېستې. مور یې ماله خو الله ډوډۍ راکړه، دا به ورته مور پټه ایښوده. مور یې ماله خو الله اوبه راکړې، مور یې خو ماله خو الله جامې راکړې. او که نه بچې څنګه چې الله نه ښکاري پټ دی، نو دا څیزونه هم ګورې هغه پټ در کوي. الله نه غواړه ښه چې په ګېډه بدل شو ناجوړه شوم، الله ما جوړ کې. د بچې ته د دارو به درته ایښودي، ته وګوره ګوټ کې سپیرکې به پرتې وي،
ابه یې واچولې، خېټه به یې ټیک شوه. ما له خو الله دارو راکړل، دا مور ورسره خواري کوي. مونږ بچو ته دا نه وی، مونږ بچو ته دا په غوږ کې اچو چې بچې ګورې که دغه ځای ترې منصب ترې دا نه رسو ډوډۍ به پکې وي، او که دغې منصب ته ونه رسېدې ګور ډوډۍ نشته. دا اول نمونه مونږ په ذهن کې دا واچو چې زمونږ ډوډۍ دا د کاروبار په غیږ کې ده. ډوډۍ په کاروبار کې نه، ډوډۍ د چا په اختیار کې ده. دا د کاروبار دا چل درته چا ښولی دی؟ دا سترګې روغې چا در کړي دي؟ دې لاسونو کې دا طاقت دله چی ښودی دی؟ او په دا خپو کې دله چې پالج دی وایي ته کاروبار بیا وکړه، سترګې دله ړندې کې ته بیا کاروبار وکړه. دا ظاهري اسباب دي، دا به کې خو یقین به په الله ساتي چې خدای دې کاروبار کې بر برکت تا چې دې کې به رزق ته راکړي. یو ځلې دا مور چې ته تلې وه خپلوانو کره، هلته ورته یاد شو خو ما خو نن خپل بچي ته ډوډۍ نه دی ښې، هغه به مدرسې ته تلي وږي به یې راغلی به. یا الله دا څه شو؟ دا خو زما ټوله خواري نن په اوبو لو شوه. زوی به مې راشي، به خدای خبر هغه ماشوم په چیني لاسونه څونه اوچت کړي او څونه به یې خدای ته جړا کړي چې خدای ډوډۍ راکې اوبه راکې. نن خو زما ډوډۍ اوبار سیر شوي دي، نن به زما راز فاش شي. ولې پته به ورته ولګي چې دا خو راته مور پټې ښودل، دا خو خدای نه دي راکړی، او نن مې مور نشته نو نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته. خدای خواري مې په اوبو ځي. ما خو د دې بچي یقین الله په تا جوړاو، دا مې غرض و، او نن مې ټوله خواري وبوړې. خدایا هغه ټول چې څه محنت مې څو کاله وکړه په اوبو بربادېږي، هېر مې شو. خدایا هغه ځای نه پړونې را په سر که او ځان پسې راکاږه او په منډه منډه راځه چې خدای چې زه مخکې شم او زوی مې نه راغلی چې پټ ورته چې د ډوډۍ اوبه کېدم. چې دا مور یې کور ته راورسېده، ویې کتل بچي پر لد غځولې ډوډۍ ورته پرته ده، خشته ښکلې شربت اوبه ورته پرتې دي او خشته میوه ورته پرته ده. او لیدو سره مور ته مورې نن خو ماله زما الله ډېره ښکلې ډوډۍ را کړې ده. بچی هغه څنګه؟ ویرالم لکه د مخکې غوندې مې مونځ وکړ یو 2 رکعاته، او لاس مې الله ته اوچت کړل چې یا الله د مدرسې نه وګېرالم، خدای ماله ډوډۍ م راکې او ماله اوبه م راکې. او چې څنګ کوټې ته ننوتم او ګوټ کې مې وکتل نو ډوډۍ م پرته ده او خشته ښکلې اوبه م پرتې دي. مور یې نن یې ورسره میوه م راکړې ده. او ته راشه ډوډۍ ته وګوره خوشبویي ته ځي، او ته دې اوبو ته وګوره خشته داسې اوبه دي سیلبن اعلی خوشبویي ته دي. او دې میوې ته وګوره مورې داسې خو ما په ژوند کې چېرته نه ده خوړلې. مورې پوه شوه چې زما خواري ځای ونیوه او زما د بچي کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره ډایرکټ شو زه رمینځه ووتم. وروڼو ګورې دا الله کولی شي، کولی شي که نه؟ عادت یې داسې نه دی، داسې کوي نه ځکه تا الله سپې در کړي دي نو ته به لګیا کار به کوې، برکت به دله الله چي، ډوډۍ به خدای در کوي ته به الله سپې خوځې. نور که داسې وي نو داسې م الله کولی شي، خدای عادت نه دی. نو هغه ماشوم بچي له مور یقین جوړ که، بس مور یې وایي چې باز بچی کارو شو، خاوند ته وایي کارو شو، د ماشوم عقیده جوړه شوه په الله، داسې یقین هم والا مضبوط جوړ که چې دی به اوس الله نه غواړي او الله به د جنت میوه دلته ورکړي. بیبي مریم لی نه ورکوله، بیبي مریم ته چې به زکریا علیه السلام راغی مختلف قسم میوې پرتې وې هلناله کې هذا د کوم ځای نه رالل، او ورته ماشومه خولې باندې وایي قالت هو من عند الله، الله را کړي دي. هغې ته چا دا ښولو چې الله را کړي دي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. موږ وایو نه دا روزي موږ له دې پټي راکړه، دا دې کاروبار راکړه، دا دې دکان راکړه، دا دې نوکرۍ راکړه. نه 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 نه، دا هر څه تاله الله درکړل په عقل، دا عقل چا درکړ؟ الله. یو لوی شخصیت الله د هغې کاکي نه جوړ کړ، پوټیني نه، خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته جوړ شو. نومره لوی شخصیت. دا د مور د تعلیم د برکت نه چې په لکونو کافران هندوان او سیکان خدای پاک د هغه په لاس مسلمانان کړل، په لکونو، زرګونه هم نه، لکونه هندوان او سیکان مسلمانان شو. اوس هم د هغه قبر له هندوان راځي ورته ناست دي چې کله جنازه ده په لکونو تعداد کې خلق دی، لوی شور دی او شغرب دی او جنازه ده. یو سړی پاسېد وی خدای مو بخښه یو اعلان واورئ، خلک چپ شو. وی د دې خواجه صاحب یو وصیت دی هغه درته اورم. خلک غلي شو چې څه وصیت دی؟ ټول چپ شو. جنازه به څنګه اخري سبتر اواز څنګه رسي؟
ټول چپ شو. وی د یو وصیت کړی دی چې زما جنازه به هم سړی نه کوي، هغه سړی به کوي چې هغه کې یو څو شرطونه وي. لومبی شرط پکې دا دی چې په خپل ژوند کې به تهجد نه پرېښي چې کله بالغ وي. نو تهجد خو یقینا ډېر خلک به کوي، لیکن بعض انسان ناجوړه شي چې ته میلمه شي په سیر سفر کی تلوارې نو تهجد پاتې شي. نه چې بالکل په بلوغ نه پس د تهجد په زندګۍ کې نه پرېښي. نو دې کیسې ته اشاره شوه چې تهجد کوي نو فرض مونځ او نو نفلونه به هم کوي. نمبر 1. دویم داسې سړی به چې د ماسپښین نه او د مازدیګر نه مخکې دا سنت موقت د ماسپښین نه مخکې خو څه کوي چې هغه زاید 4 رکعاته نفل به هم کوي. دا به هم چېرته نه پرېښي. ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته نفل، بیا ورپسې سنت موقت، مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل. دا کوئ ښه، ډېر لوی برکت دی. دا به یې نه پرېښي. دریم هغه سړی به چې چېرته په غیر محرم یعنی داسې انسان چې هغه قتل و تمنی په هغې نظر نه لګېدلی، پردی ښځه باندې یا بغیر د ویښتو هلک باندې داسې نظر به نه لګېدلی، او په زندګۍ کې به د تکبیر تحریم هم نه تللی. دا خامخا انسان نه کله لاړه شي. ټول خلک چپ شو. او جواب شابه دې صفت باندې کې څوک یې هغه راشي. دې خواجه صاحب وصیت دا دی چې دا صفت پکې نه زما جنازه به نه کوي. غلی شو، څوک غږ نه کوي. یو سړی را پاڅېد، سر یې پټ دی، مخ باندې څادر اچولی دی. چې څنګه راغی خواجه صاحب دې قبر ته دغه ته ودرېد کټ ته. وایي ستا کار خو به وشي خو مونږ دې رسوا کړو. ستا کار به ستا جنازه به وشي خو مونږ به رسوا کړې. ښه اعلان یې وکړ ټولو خلکو ته، اعلان واورئ ما دا ال نه وې خو دې بې جنازې اوس ښخېږي. د ده وصیت تا دی. او غلی شوم چې بل څوک به راشي خو لکه چې تاسو کې په دې صفتونو څوک نشته. وی نه هېڅوک هم په دې صفتونو نشته. وی ښه ده الله د دې اسمانونو او ځمکو رب ګواه کوم چې زه کله نه بالغ شوی به نو ما تکبیر تحریمه د امام سره نه دی پرې پاتې. په زندګۍ کې تهجد مې نه دی پرېښی ژوند کې، او نه مې چې ته پردي هلک ته او پردی ښځې ته په بد نظر کتلی دي، او د ماسپښین او مازدیګر نه مخکې دا زاید سنت نفل دا مې په ژوند کې چېرته نه دي پرېښی. دا صفتونه ما کې شته. خلکو وایي چې دا به څوک زبرګي او د کمې زمانې ولی الله به چې مخ یې ښکاره که د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه کې چې خدای د چا نه کار لې غشتي شي. دا نه چې ګنې ټول مالداران او ټول بادشاهان او ټول د پیسو والا دا ټول ګمراهان دي. نه نه نه، داسې نه ده.